الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدقك يا رب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند محترم د دې ملګرو چې په کومه مسله باندې خپلو کې اختلاف راغلی و د هغې دپاره یو مجلس منعقد شوی دی چې هغه مجلس کې به مونږ د دغه حضراتو نه فیاض صاحب دی، شیخ ذاکر الله صاحب دی او شیخ فضل اکبر صاحب دی. د هغې نه به مونږ مطالبه دا کوو چې حضرت ستاسو د دې ملګري سره کوم اختلاف په فقهي مسایلو باندې راغلی و یا هم ورسره هر څه خبرې کړي دي، فقه دندې یا نورې خبرې، نو خبرې به نه زیاتو، مخصوص خبره به ده وکړو فیاض صاحب چې تاسو مونږ ته د فقه نه مفتا به معمول دي چې وي فقه، ځکه مونږ چې فقه وایو مفتا بها معلول بها مسایلو ته وایو، شاذ اقوالو ته نادرو اقوالو ته هغې ته مونږ فقه نه وایو. کنی بیا به هغه حدیث چې هغه ضعیف حدیث دی، موضوعي حدیث دی، شاذ دی، هغه به بیا درته راویشتلی کېږي. نو بیا به تاسو ته وایي چې په دې باندې عمل کوو. نو څنګه چې په احادیثو کې دغسې دي، داسې په فقه کې هم شاذ او نادر اقوال دي. نو تاسو به مونږ ته ولیکئ مثلا د دې وجې نه فقه مونږ د قرآن حدیث خلاف ده چې دا مسله د قرآن حدیث خلاف ده. یو مسله وي، زیات نه زیات دوه مسایل دي، هغه مسایل تاسو مونږ ته مخې ته کوي، هغه مسایل مونږ ته ولیکئ. مونږ به دې طرف نه تاسو ته یو دوه مسایل در مخې ته کړو چې یاره دا مسله ستاسو د قرآن او د حدیث نه خلاف ده، ستاسو علماء لیکلې ده، ستاسو مفتا به معمول به ده، ستاسو فتوا په هغې باندې چلي. نو بهتر به دغه وي چې د دغې متعلق زموږ او ستاسو مجلس وشي او د مناظرې دپاره جلد از جلد ټایم وټاکلی شي، چې مجلس وشي، چې انعقاد د مسایلو وشي او هغې کې ولیکلی شي چې دا مثلا زموږ مسله ده، دا یو ده یا دا دوه دي، دغه دوه مسایل دي زموږ. ځکه که دوه مسایل تاسو مفتا به معمول به وروړه عموم په هغې باندې خبره حل کېږي، که لس مسایل وروړئ عموم په هغې باندې خبره حل کېږي چې یاره وګوره مونږ په فقه کې چې کوم دی د قرآن حدیث نه خلاف مسایل وښوده او هغه دي مفتا به معمول به، او د هغې د وجې نه چې کوم دی د احنافو د دې کتاب هغه حکم دا دی یا د احنافو حکم دا دی. دغسې به مونږ ولیکو چې ستاسو دا یو مسله ده، مونږ به درته یو ولیکو خیر دی، ستاسو دا یو مسله ده او دا ستاسو د قرآن حدیث نه خلاف ده او ستاسو مفتا بها معمول بها ده او هغې باندې ستاسو خلک فتوا هم ورکوي او عمل هم په هغې باندې جاري دی. نو د هغې دپاره به چې کوم دی بیا تیاری د کتابونو ستاسو وشي، زمونږ به وشي او عین مناظرې ته به تیاری وشي. بیا به مونږ هم کتابونه وروړو، تاسو هم کتابونه وروړئ. نو بهتر دا ده چې د مجلس کې دغه موضوع وټاکلی شي، خو چې دا نه چې زه تا ته وایم دا ستا مسله ده، دا ستا مسله ده، دا ستا مسله ده. یعنې مونږ سره د دنیا هغه مسایل چې دغه شی ته جوړ نه شي چې ستا فقه ګوره دا وایي، ستا فقه دویمه مسله دا وایي، ستا فقه درېیمه مسله دا وایي، ستا فقه الزام به نه لیکل به راته تاسو مو کوئ، لیکل به درته مونږ هم وکړو چې هغې باندې زمونږ او ستاسو انعقاد وشي. د مناظرې دپاره به ټایم وخت زیاده ارسل بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا خبره دې خبرې ته توجه وکړو چې دا کسان برابر په برابر چې کومه خبره کړې شوې ده که نه، ځکه دا ډېر مناظرو کې چې جنګونه راځي دا د کسانو د ډېروالي د وجې نه راځي، او دا تاسو هم غواړئ موږ هم غواړو چې مزیدار پرامن انداز کې زموږ او ستاسو خبرې وشي. نو د دې دپاره پکار ده چې کومه خبره تېر شوې ده د دې ممتاز او د دې پزنګبر په مابین کې چې درې کسان دي چې په دې خبره باندې عمل وکړی شي، او چې کوم زیاتي کسان دي نو هغه چې موږ ته ښه محترم دي، ښه عزتمند دي، هغه به خیر دی موږ چې په امن کې خبرې وشي. تاسو که دا خبره ستاسو خوښوي زموږ خوښوي په دې باندې عمل وکړو. زه د صدر په لحاظ باندې ستاسو دا خبره ما ته قبول ده. ستاسو تره دی هغه خو نه دا د تره زوی دی، دا باندې زمونږ د طرف نه هېڅ اعتراض نشته دی.
کم مرګري خپل غواړي کم مرګري دا زموږ د کیمرامین په حیثیت باندې دا به د کیمرامین په حیثیت نشي او دا د تر زوی د مسله په خدا دا تاسو د امن ذمہدار دی زموږ نه دی میزبان دی او دا د حیثیت دی هغه تاسو خدای ته بهاري وباسي او پرې دی هغه تاسو په هغه باندې زموږ یې نشي لکه خبره ودس کوم چې زموږ استاد دې اتفاق راشي اجي صاحب کو محترم سره دا غوښتل خیر دا هم دا ویډیو کې دا ویډیو به ممتاز وکړي زموږ د سکار ما ویډیو زموږ دا راوستي دي زما سکار بس دا ملګری دا زموږ د مراد تاسو ته تاسو په خپل ویډیو اعتماد نه کولو موږ هم نه کوو دا میزبان دې د میزبانې په توګه تاسو درې کسان یې کنه تاسو خبره کوي زمونږ د طرفه دا شو کیمرامین څه شو ستاسو د طرفه دا یو پاس کې شو منتاز وګوره منتاز کې دلته کې کینی کنه نو هغه به شیرالي کینی دا دواړه مرګري دي هغه سره د دماغ شیرالي دي کینی د منتاز کې دا سو خیر دی راځي سره دي کینی مشر صحیح ده دی ولاړ شیرالي او موږ اعتراض نشته دی حضرت فضل اکبر سے ممتاز میزبان دے دے بناس دا میزبان دے خبر ہے میزبان څنګه وباسي میزبان زه ایران دیته ما میزبان څنګه وباسي یو کس راولې راولې څه بس چل د دې نه علاوه نور زیات نشي بس دا کم خیال به زمان قسم نه مستقبل کبار کې او کې نه مستقبل یہ بھی نہیں کہ بار کے منصب پیدا نقصان بھی نہیں رمگے سے تیرا لا بس صحیح دی نظماري بسم الله الرحمن الرحیم زم بحیثیت صدر مناظر دا خبره کوم چې مکتسب یو خبره وکړه نو ریخي خبره وکړه یو خبره محل د نظر دا هغه دا ده چې دوی ویلي چې موږ به د احادیثو مسائل چې را ذکر کوو او بیا تاسو دا غي جوابات کوئ چې تاسو په فقه کې او یا تاسو په کتابونو کې کوم غلط خبرې دي نو چونکه دا موضوع نه ده دا ممتاز دلته موجود دی فصل برم موجود دی او د دې دواړو نه به تاسو وکړئ چې د دوی خبرې موږ سره چې دا موجود دي موږ سره واتس اپ کې شته دا موضوع نه ده موضوع دا ده چې په فقه حنفي کې بعضي عبارات د قرآن او د حدیث خلاف دي دا موضوع ده دا موضوع نه ده چې د اهل الحدیث چې کوم خطا خبرې شته او که نشته دا موضوع نه ده په دې باندې چې زموږ استاسو اتفاق راشي نو منځ کې به لانجې نه راځي او دا داسې خبره ده لکه نور په شان صفا لکه که د دې داسې خبره تا په واتس اپ کې یا بل رقم یا طریقې سره د ممتاز نه دي راویسته یا د ده نه دي راویسته بلکل بیا موږ منو چې یقینا دا موضوع ده دا موضوع نه ده موضوع ده بله موضوع ده اصل کې خبره دا ده دا ممتاز صاحب دی اسناس نه دی او دا فضل اکبر صاحب دی ته چې دا هغه سره بحث کړی خو ده به ورته ویلي چې تاسو غلط دي ستاسو په کتابونو کې دا ده ممتاز صاحب چې فضل اکبر صاحب نه مني تاسو د اصول کوم ومنه خدای یو کیندای خبره ټولو خبرو کې گواه چې کوم هغه ممتاز څه دی کنه ممتاز د ټولو خبرو گواه دی فیاض صاحب خبرو کا ما ته اشاره وکړه چې څنګه یو خبرو کو خبره دا موضوع نه ده چې کله دی کې کوئی موضوع دا نه ده بلکې موضوع دا ده چې فقه حنفي کې د قرآن او حدیث خلاف مسائل تاسو ستاسو طرف نه موضوع مقرر کړه اوس ممتاز صاحب فضل اکبر صاحب چې په خپلو کې روان دي کچرته هغه دا یو موضوع منله چې فقه حنفي هغه د قرآن حدیث خلاف ده نو هغه به د سره په لاس باندې بیت کړو خبره به ختمه نزاع خو دلته کېده چې هغه دیم صحیح نه ګڼي او د هغه صحیح نه ګڼلو د وجې نه مونږ ته خطاب کړی چې راشي او د دې چې کوم غلط عقاید دي غلط مسایل دي هغه مونږ ته وښایي چې زه د دې طرف ته شم که د ستاسو طرف ته شم نو موضوع خو د یو طرف نه ټاکلېږي کچرته دا ممتاز صاحب د هغه سره په دې باندې اتفاق و چې فقه حنفي هغه د قرآن حدیث خلاف ده بلکې به دې سره شوی وکړه دا مونږ خو یې وغوښتو ځکه چې تاسو به د فقه حنفي صفایي کوئ او تاسو به د هغې غلطه عقیده او غلطه مسله مونږ ته ښایي چې هغې باطل دي که مونږ باطل دي زمونږ فقه حنفي به مونږ صفا کول غواړو تاسو به خپله عقیده او خپله مسله صفا کول غواړئ
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره مفتي صاحب ما تا ته وویل چې که چېرته ممتاز یا دا خبره وکړي چې ها په دې باندې زموږ دا خبره وه چې د اهل الحدیثو بعضې عبارتونه به پېښ کړي نو موږ بلکل صحیح ده موږ انکار نه کوو دلته موږ وویل چې یا الله بسم الله په دې باندې موږ شروع کوو او یا پس لیکبر صاحب وویل یا یو دا یو ریکارډ پیدا کړي یا یو دا یو ریکارډ راوباسي د واتساپ په ذریعې سره بلکل موږ قانون دا دی ګوره مفتي صاحب تاسو مناظرې کړي موضوع یوي دوه موضوعګانې نه وي ته خو دوه موضوعګانې جوړوې دا خو یو موضوع د فلحال په دې باندې خبره ده او فقه ګوره فقه د حنفي باندې خبره ده فقه شافعي باندې نه ده حنبلي باندې نه ده مالکي باندې نه ده بل فقه باندې نه ده صرف په یو فقه باندې خبره ده چې هغه حنفي ده که دې دواړو کې یو کس ګواهي داسې ورکړي چې نه دا بله خبره هم شوې ده بلکل یالله بسم الله یو خبره به هم زه نه کوم دلته به دا بله موضوع به څه شروع شي فیاض سے خبر دادا ممتاز کے فیاض سے داوی زمون خبر صرف هغه په فقه حنفي باندې چیرې شوې ده تکینه کنه زه نه تاسو کوم حسانه تکینه ممتاز سے دا ته حق کاری دا ته داخل حق کاری نه دا اهل حق دي غیر مقلدین په حق دي کې دیوبندیان په حق دي نه نه هغه کوئی ته صبر وکړه کتا شو ورته حق کاری دی نو د سره به نور خبرې نه چي د فقه حنفي د پر ود علماء نه راوخته او دته هغه نه دی معلوم چې تاسو کې کوم نه حق ما او د دوی نه زغه هغه دې چې امي سره ما د دې نه خبر چې تاسو کې نه حق کوم دي هغه نه حق به مونږ لیکو د دې نه حق مونږ ولیکو ورته چې تاسو کې دا نه حق ده لازم مدرسه لیکو دا به لازم لیکو ګوره موضوع یو ځان نه ټاکلې ستا چې کوم دی ستا مذهب بدل دی زما مسلک مذهب بدل دی پوه شوې چې ته زما د کتابونو عبارتونه رالې زه به لازم ستا د کتابونو عبارتونه رالم ته زما عقیده رالې زه به ستا عقیده لازم رالم چې دلته خو ممتاز ته د نورو ته پته ولګي که نه چې هلته نه په هغې باندې اعتراض کېږي د هغې مسله لیکلی کېږي د فقه حنفي زه به د فقه حنفي تایید کوم د هغې به صفحې کوم ما به د قرآن حدیث موافق کوم هغه به درته زه ښیم زه چې تا ته ستا مسله کومه لیکم ستا مفتا به معمول به مسله وي ستا به پې عمل وي ستا د مدارسو نه په هغې فتوا ورکړلی کېږي د هغې مطابق ستا کتابونه به هم هغه لیکلي وي نو زه به درته دا هم ښیم امیانو ته چې وګوره دې خبره به هم ته راړئ او مسله د دې غلطه ده د قرآن حدیث نه خلاف دې روانه زه خو به هم ښیم زه خو به داسې نه کوم چې به ته اعتراض کوو زه به جواب کوم ته اعتراض کوو زه به جواب کوم زه به هم ستا مسله رالم زه به هم ستا عقیده رالم که نه زه خو موامو ته وایم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ خبرې ته متوجه شي وایي ما ته وایي ګوره ما تا ته وویل دا صفا خبره ده دې لپاره دا ضروري نه ده چې اوس به موږ ممتاز دپاره دا بل سایډ هم ثابتوو چې هلکه ممتاز ته دا بل سایډ هم ښودل ضروري دي ممتاز ته تاسو ټول په مخکې تاسو ته تپوس وکړو ممتاز تاسو ته وویلې چې دوی موږ ته الحق کار صفا یو لږ زما خبره لږ صبر دا ویل ریکارډ موجود دی ته اوس ما نه ګوره ته مفتي صاحب ته دا غلطي کوې ته اوس په دې مجلس کې د ممتاز نه ګواهیان اخلي د اوس مجلس خبرې نه دي د مخکینو مجلسونو خبرې دي په دکان کې د دوی خبرې شوي دي په بازار کې د دوی خبرې شوي دي په واتساپ کې د دوی خبرې موجود دي په هغه خبرو کې یو خبره داسې ثابت کوي داسې ثابت چې هغه د اهل الحدیثو په کتابونو کې چې کومې خبرې دي په دې باندې هم خبره کېږي ما تاسو ته وویل خبره ختمه نور خبرو ته ضرورت نشته ثبوت پکار دی میسج دغه کوم ګوره ما حضرت تا ته وویل فیاض صاحب که ممتاز ته تاسو اهل حق کارېدی ته په هغه باندې اوس غلط بیاني کې که تاسو ورته حق کارېدی د دې فضل اکبر په لاس دې بیت کړی د تا سره به وابي شوی شوی و حنفیت دفاع به بیا ده نه کوله مونږ به یې نه راوستو پوه شوې مونږ به یې نه راوستو دا خو عام کس دی دوکاندار دی که ده ته ته اهل حق نه ښکارېدی نو ده به د فقه حنفي دفاع نه کوله او مونږ به یې راوستو نه چې راشه د فقه حنفي دفاع وکړه په فقه حنفي باندې ګزار کېږي
خو ته ورته د اهل حق نه نه ښکاري ځکه یې زه راوستم چې خپله دفاع وکړو د ده هغه غیر حقانیت هغه ما ته ښکاره کړه تا وویل چې دوی په حقه دي ته دوی پسې ځي ما خو داسې ویلې ګوره لکه دوی ویل چې فقه ګیدار مې زه سالم نه یم تا له به زه علما راولم تا به هغوی ته وویل چې فقه ګیدار یا فقه ګیدار صحیح ده که زه ویم که ولې ده همدغه ده هغه وویل که نه چې زما د ده سره مسله داسې راغله چې دې ما ته وایي په فقه کې دا دي په فقه کې دا دي ته لږ غلی شه که نه یار زما خبره اوره زر ته کوم هند ده په خبرو والله کې ته پوهېږي هغه په خبرو والله کې دی که په نکاتو پوهېدو د ده نکات پیراني هغه درته وویله چې ته ماته وې فضل اکبر صاحب دې خوا مخاطب شه چې ته ماته وې چې ستاسو په فقه کې دا دي نو دی په خپله فکر نه پوهېدو دی وایي زه په خپله فکر نه پوهېدم ما تا ته ویل چې زه به علما راولم ما به در سره نو دا خبره زه په دې مجلس کې ځکه کوم چې زه به ستا ښیم او ته به زما ښیم ته به زما لپاره زه به ستا لپاره هغه وویل دا وویل د دې دپاره وویل چې زه علما راولم زه نه پوهېږم نو زه تا سره اوس ټاکم ولې راسې نه زه پوهېدلی خو تاسو ما په دوکان کې مسله حل کړې تاسو او مفتي یو خبره ده خبره په ماته شیخ صاحب محترم مسله ده خبره نه شروع شر مشوره دی وختي خبره تاسو د جوړ خبره کوم چې دا مناظره شروع کوم مسله راغلی الله بندل موضوع ته مراوله بس صحیح ده شیخ صاحب محترم مسله ده سدا الحمدلله د مذهب حنفي سره زمون تعلق دی د مذهب حنفي دفاع کول د خپل فریضه ده څنګه چې موږ د خپل ایمان او د عقیدې دفاع فرض ستاسو غیر مقلدین په باره کې زمونږ دا خیال دی چې غیر مقلدین وابیان په غلط دي د دې مسائل غلط دي عقیده غلط ده دا اهل حق د ناجیه جماعت سره تعلق نه ساتي دا زمون خبره ده اوس په دې مسله کې زمونږ او ستاسو اتفاق راځي فقه استام شته فقه زمان شته مسائل استام د مذهب شته د غیر مقلدیت د اهل حدیث مسائل استام شته فتاوی شته زمان د مذهب الحمدلله فتاوی کتابونه شته نو ته ما سره ولې په دې کې چیړ کې چې صرف ستا په کتابونو به خبره کوو او ستا په کتاب به خبره نه کوو مسلم محترم داسې کار مطابقت وشي څنګه چې ستا زمونږ د فقه حنفي په باره کې خیال دار چې فقه حنفي کې مسائل د قرآن او سنت نه خلاف دي الحمدلله زمونږ هم دا یقین دی چې د غیر مقلدینو ډیر مسائل او عقاید د قرآن او د سنت نه خلاف دي لږ به سره موافق دا خیال مه کوه مولوي صاحب چې مذهب حنفي د قرآن او سنت نه یوازې خلاف دي دفاع به من کوو ته به معترض کاکا ناست زه به جواب درکوم دا خیال دی غلط دی مولوي صاحب تر اوسه پورې چې ستا زمونږ سره کله مجلس شوي دی مولوي صاحب محترم تاسو زمونږ ډېر مجلسونه ستاسو ملګرو سره شوي دي تاسو ته ښه معلومه ده چې موضوع د جانبینو نه وي موضوع د یو جانب نه نه چې یو جانب معترض او سائل ناست او بل جانب چې هغه مدعي او مجیب ناست دواړه جانبه یو دعوا یو عقیده لري ته به زما د مذهب په باره کې خپل یو سوال یو ذهن لري او زه به ستا د هغې په باره کې لرم زه تا سره په دې ځای باندې بحث کوم مولوي صاحب خیر دی د رولې په ماحول کې به یو خبره ته من الحمدلله راغلیو د مکمل تیارې سره په دې خیال راغلیو چې د خپل مذهب حنفي دفاع او د غیر مقلدیت ستاسو چې کوم منهج د اهل حدیث ستاسو د مذهب بطلان دا خودل په منګه فرض دغه شان تاسو په دې خیال راغلی چې د فقه حنفي مسائل د قرآن او سنت نه غلط دي خو تاسو په دې خیال نه راغلی چې د خپل مذهب مسائل ته ما سره موافق ثابت کړي د خپل قرآن او سنت سره ځکه ته وایې چې مولوي صاحب مخکې موضوع دا وه فقه حنفي وه فقه حنفي یوازې موضوع نه ده فقه حنفي ستا طرف نه موضوع ده زما طرف نه فقه حنفي نه زما طرف نه د فقه حنفي دفاع او د غیر مقلدینو د فقه بطلان یو خبر دېمه خبرداره مولوي صاحب که فضل اکبر صاحب شو او د ده سره خبرې شوي نو فضل اکبر صاحب خو د ده سره دا خبره هم شوې ده چې علما به زه راولم او متکلم او مناظر به د فضل اکبر صاحب کېږي نیمه خبره مني او نیمه خبره نه مني اوس فضل اکبر صاحب برای مهرباني که مثال ته په خپله زړه خبره ولاړې
نو هغې دپاره بیا موږ تیار یو په زړه خبره چې ولاړې تا خو ویلې چې زه به دومره پاکستان ته چیلنج ورکوم کم از کم هغه به حیثیت متکلم د مناظر په حیثیت را سره کښېنه تا چې کوم هغه سره خبرې کړي تا خو وختي وي چې متکلم هر سره چې خبرې کوي متکلم دي مولوي صاحب متکلم نه پېژني خو به هر حال مشوره وکړي مولوي صاحب ما طرف متوجه شي موضوع زموږ او ستاسو مشترک ده که بالفرض په دې باندې تاسو تیار یې ډېره بهتره او که نه یې تیار بس خیر د تاسو خپل ټرن کې وضاحت